چې دا ورځ برپا کیږي نو دینه یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزیږي او داغه نه لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کیږي. اوس دجال څوک دی عزیزانو؟ دجال یو داسې شی دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی او هغه اوسیږي په دې سمندر کې. حدیث کې راځي چې داغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده. مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابیو هغه په دې دریاب کې سفر کولو، کشته اوبو واغستاو، هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلی پروت. دجال سره خبره اترې چې وشوه او د بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانول. چې زما ملاقات د دغه یو سړي سره وشو او ما ته وی چې ان قریب چې زه به دروزم او مشرق او مغرب کې به داسې ځای پاتې نشي چې زه به پایمال نه کم. دغه ته گویا کې دجال وی. نو دې چې راوځي څه وخت کې نو په خر بسوري. علما وایي چې د دې دجال به چې په خر سوري یو طرف ته به جنتی او بل طرف ته به دوزخي. دا دنیا به ورپسې وي. خلقو ته به وایي چې که زه ومنلم نو دې جنت ته به لاړ شئ او که هم نه منلم نو دې دوزخ ته به لاړ شئ. نو خلق به ورته وایي چې بالکل مونږ منلی او هغه خرې چې خاشنه کوي دا خلق به راخلي او خوري به. تاسو به وایي چې خاشنه به څنګه خوري؟ په دې بې ضمیره قوم کې فی الحال هم داسې خلق شته چې هغه د پیر صاحب خر تم خر شریف وي او د هغه خشنو ته خاشنه شریف وي. فی الحال په دې پیر پرستی دنیا کې داسې خلق شته چې خر ته خر شریف وي او خشنو ته خاشنه شریف وي. ژوندي لره مزه نږدې به درته وښیم چې پیر ولاړ دی او مرید سر ولا پخپو کې ایښی دی او سجده ورته لګولې ده. فی الحال په دې ملک کې فی الحال داسې خلق شته. په دې پاړه چنار کې شیعاګان دي میا مرید ورته وي چې سړی د کوټې نه راوغورځېږي ویا سړی میا صاحب بچ کو کې نی مړو میا صاحب بچ کو. فی الحال تاسو په دې پښتون دنیا کې تاسو نه وایي چې ځه خدای او لوی ځوان دې مل شه. وایي که نه وایي؟ ها ځه خدای او پیر بابا دې مل شه داسې وایي. نو خدای سره چې پیر بابا یا لوی ځوان ملګری کې د دې معنا دا ده چې خدای یوازې کمزوری دی چې پیر بابا هم ورسره ملګری کې. 13 جمعه چې ماوی چې تاسو پورې سرونه نه دي کانی در پورې نختی دي دا دروغ نه و. فی الحال دې قوم کې داسې خلق شته. اوس دا قسمه شرکیاتو چې کوم ملک مرکز او ډیپوي تاسو راشئ په دې پیښور کې وګورئ د پیرانو ورسی او د دنیا ډمې پکې ګډېږي. د زیارتونو ورسی او د دنیا دوپړه او باجی پکې غږیږي. فی الحال دې قوم لا دا هوش نه ورځي چې دوپړه او باجو ته پیغمبر مزامیر او شیطان ویلي دي. دا د شیطان آلات دي او ته د ولی او د بزرگ په قبر باندې دوپړه او باجی غږای. نو ستا پلار او مور چې مړ شي ته جمعه ته ولې راځي او طالبان بوزي ختمونه ته کې خدا دوپړه او باجی د مور او پلار قبر تم بوزا کنه. چا دا سکړی دي تاسو کې؟ ها جی چې د پلار او مور قبر ته دمان بوتري او د پلار او مور په قبر دوپړه او باجی غږون چا دا سکړی دي؟ لیکن کم خبيث
اس ملک کې چې چاته اولیاء وي او د اولیاء په قبرونو د دنیا ډمان کې نولي او د دنیا ډمان او دوپړه او باجی په غږیږي او دا قوم بیا ورته ناشتي سعودي عرب ته خلق بد وای زیارتونو تاسو پریدینه هغه خو اصلي مسلمانان دي زیارتونو ته پرخول دا معنا چې دا کم تاسو کوي قبرونو ته پرخول دا معنا چې دا کم تاسو کوي دا خو هغه شرکیات دي چې سړی تله مسلمانی او راشي ته کافر زه پخپل زمونږ د علاقه کې یو پیر صاحب نو مونږ واړو ا تماشه ته مونږ ملاړو نو مرید پیسې راوړي او راشي داسې په سلور بولی شي پیر صاحب ته سجده ورته وکي لاس سب کی او پیسې پیر لور کی نو بیا غدم ورته راشي او ورته په سلور بولی شي او بیا غ پیسې تیوالی وي ویس دا ناټکونه اوسم لګېدلی او دا قوم پکې مبتلا ده دا قوم کوي کغه کوي وای دا نه مني چې اولیاء نه مني بزرگان نه مني امولیان چې کوم پیدا کړی روټي خلاص تالی 60 هغه وای دا چې خلق راوتی دي چې زیارتونه نه مني زیارت ستا کفر وچی چې زیارت ستوي په دې خبره پويږي په دې پويږي چې عربي کې زیارت ستوي عربي کې خو زیارت ملاقات ته وایي ملاقات کوله ته زیارت وي زار یزور ملاقات کوله ته وي دا چې خلق راوتی دي چې زیارتونه نه مني کزو سو یم چې دا بار ادیره ده زه دا ادیره بالکل نه منم په دې ځکه کافر کېږم ها ادیره کې خدا تاسو غوندي خلق پراته دي کنه نور څوک دي پکې ها زه سو یم چې دا جمعات کې خلق چې څومره ناس دي دا یوم نه منم زه په کافر کېږم یا زه یم چې دا پلانې زیارت چې ده زه نه منم په دې ځکه کافر کېږم بھائی زیارت عربی کې ملاقات ته وایي پیغمبر چې ادیرو ته د تلو اجازت کړي ده د دې راز تپوسو کوي راز پکې دا ده چې صحابه قبرونو تزه كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروا وړاندې مې منی کړی وای دینه پس ځای ولی قبرونو ته پتلو کې سړی ته تذکرہ د موت شي مرګ ورته آیات شي چې دا د خاورو ډیری لاندې چې کوم سړی پروت دی داسې به یو ورځ زم شو لکه حاجی محمد امین صاحب د خدای پاک وبخي داغه په قبر لیکلی دي چې لکه چې ته دغه سي زوما لکه چې ته دغه سي زوما لکه چې زیم داسې بتشي پوښوي په دې خبره پوښوي ماما خدای خبر پته نه لګي د دې قوم مزاج عجیب دی خبره نه پوي په دې بوډاګانم پوي دي چې بے نظیر ډېر ښه تقریر کو په امریکا کې سینټ ورته ناستو او دا سي ورته دا خلق نو ما وی چې خزه تعظیم خلق اکبک کینی نو دا فساد تعجب خبره نه اوس د ملایمه ګیره والا زه تقریر کوم تاسو دی بوډاګانو له خوبم درغلې ده سرون امدادا چل کیږي اوس درته یو جنې دل تکینوما ته ګوره چې دا بوډاګانم خدا سره برند شي دا فساد تعجب خبره نه بوډاګانم لګیا دي چې امریکا کې زور اور تقریر او سینټ کې داو سینټ کې څو په خبره پوهیږي سینٹ کے دعوے چې ملک میں جمہوریت سیلاب بڑی لگیا دے امریکی تے درخواست کو چې جمہوریت راته بحال کا سینٹ کے دعوے نور خو خزانه نو خزي خو هر سره په تماشای نو عرض میں داو
چې قبرونو تلو کې تذکرہ د موت سړی ته وشي، خپل انجام ورته رايات شي چې یو ورځ بزم داسې شم. نو چې تا ته خپل انجام رايات شي، قدرتی طور بستا په زړه کې خوف خدا پیدا شي، د قبر او د آخرت یره بدړه کې پیدا شي، نو ته به نیک شي. ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی، داغه دا معنا ده، داغه دا معنا نه ده چې داستا ملک کې سکیږي لګیا دي. حاصلات د قبور خړل اسلام نه تپوسو کوي چې د قبرونو حاصلات خړل. اوس ته ماته وایي چې په قبر پیسې اچول د دې قبر ته څه فائدہ ده، دې مړی ته څه فائدہ ده؟ نن ستا په ملک کې زیارتونه په 2 لک روپۍ د هفته ټیکا کیږي. سم څنګه پارسته زه دې کې کله خیال کوم چې اسه په غضب اخته ځان دې مولا کړي دي، کزان دې پیر کړي وای لوی مزه بده کوله، پیر شوي بلا دې ورکه ده 2-3 چيلي پیدا کا او در پسې بګردي صاحب او خلق ته وای چې دا پیر صاحب د شپې اندام پرو اپ کې کده غلو ډېرې او دا د شپې اندام پروتین. نو ته هغه زور شرک خوستا دماغ کې شته کړ، مشرکانه مزاج خوستا دے کن ته چې د شپې اندام پروتي دا ډک دی. دلته یو راځي نو هغه چې څوک وګوري وي دا ډک دی، دا خالی نه دی، دا ډک دی. دلته یو لیوانه باندې دا هغه چولی دا هغه نیم وي دام ډک دی، مالاو دا د غولو ډک دی، هر ځړې ډک دی. په دې قهر زمون ټول ملک اخته. اوس دې ټول ملک چې عقل او شعور راځي او دوی پويږي نو قیامت وي. زما عزیزانو عرض داو چې د قیامت اورځي کې ډېر عجایبات دي، او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلی. دا چې روزي نو سلويخت ورځې به د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډه وي. دا دنیا به داسې اواره کی لکه دا تله چې دنیا اواره شي نو بیا به دې ځمکې د پاسه بل ځمکه وغوړېږي، چا به د تانبې ځمکه او د د قتل د پاره به عیسی علیه السلام را کوش. عیسی علیه السلام ژوند دی او پاسمانونو کې اوسېږي. ستا په دې ملک یو بل تحریک دی چې هغه ته مرزایت وایي، قادیانان. داغي په ټولو مسائلو کې یو مسله دا هم ده چې عیسی علیه السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر دی. سنه ثابته ده چې عیسی علیه السلام مړ دی، وای قران کې راغلی دی اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک. خدای وایي چې عیسی علیه السلام زتا وفات کوم. دلته دوه سوچ دي، یو خو متوفی کا صیغه ته وګورئ چې دا کومه صیغه ده. هلکه طالبان سوچتا دا کومه صیغه ده. اوس اسم فاعل کې حال او استقبال دواړه مراد دي. تاسو خیال راکړئ. نو انی متوفی کا اول خود متوفیک صیغه وګورئ. دویمه خبره دا ده چې دغه ماده چې کما قرآن د عیسی په حق کې استعمال کړي ده، دغه ماده تاسو وګورئ قرآن د موت په حق کې نه ده استعمال کړي. د مرګ په حق کې قرآن کې د مات یموت ماده مستعملېږي. دغه ماده د متوفیک چې ده دا د موت په حق کې نه مستعملېږي. مات یموت دا هغه مرګ ته وایي چې بدن پاتې شي او روح لاړ شي. متوفیک وفا سبب ز تعالی پورا 1 روپے درکو پورا. اوس چې ز تا سره وعده وکم چې سبب پورا 1 روپے درکوم او سبا ز اتانه درکم، نو تب داوي چې د په وعده وفا وکړه. حاجی دا څه بوای 1 روپے پرې راکنه
سبا به زه په تا باندې سرکړي چرګان خورم. د خوراک تاسو لږ زیات شوقیان دي. نامې د مولیانو بدنامي دي او بیړه ستاسو د ملک تباه کړه. مولا خو ستا د کور هغه بیګا دلته چڼي وظیفې راوړې ماسخوتن نو ما ورته آواز کو چې نو یو وظیفه مې چې پکې راوچته کړه نو خدای چې د درېیمې ورځې وه که د څلورمې ورځې مولا له خو ته دا شی ورکړي. خېټې ستاسو د میخو قبرستان دی. د دنیا غوښې تاسو خلاصې د غویانو د ګډانو د چیلو د دې معتبرانو خېټې د انګریزو چرګانو قبرستان دی. او زه در سره وعده وکړم چې سبا به زه په تا سرکړي چرګان خورم او تراشي او زه سبا له درته خوټ کېدلي دال کېدم. نو ته به دا ووایې چې تا په وعده وفا وکړه. داسې به ووایې ته به دا ووایې چې تا بې وفایي وکړه. نو وفا دې ته وایي چې من کل الوجوه کمپلیټ امغه وشي چې کوم شی ویلی. نو دغه ماده په عربي ژبه کې مکمل اغستو ته ویلی شي. انی متوفیکا اے عیسی زتا اخلم دے ورافعک الی او ځان ته دې بوزم. یعنی ستا متوفیک څه معنا؟ روح سره د بدنه د اخلم او اسمانونو ته دې بوزم. روح سره د بدن. تاسو خیال وکړئ اوس عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې ژوندی اوسیږي. علما لیکي چې یا کدا متوفیق په معنا د موت واخلي نو دې عبارت کې تقدیم تاخیر دی. بیا دا معنا کوټه کې ګیر کړو خلق ورته بار ولاړو چې وجنو یې. الله ورته وی چې قال الله یا عیسی انی رافعک الی اے عیسی دې خلقونه دې بچ کوم او ځان ته دې اوچتوم ومتوفیک بعد نزولک او بیا دې وفات کوم با چې د اسمان نه دې لاندې راکوز کم. ځکه چې کل من علیها فان کې به دې راولم. نو یا علما وایي چې انی رافعک الی دې عبارت کې تقدیم تاخیر دی. انی رافعک الی ومتوفیک بعد نزولک. نو عیسی علیہ السلام با راکوشي د دجال د مرګ د پاره. په دغه وخت کې با امام مهدی هم پیدا شي. امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره کې او سید به د قوم نه. زمونږ د پیښور کې هم ډېرو خلکو د مهدی توب دعوه کړې وه. لا بل ورځ راته چاوي زمونږ یو منبر دی د دې ځای وې دوم څه وخت کې د خدای دعوه کړې وه. نو دا لا بله دلته یو سړی دعوه وکړه کتاب یې چاپ کړو چې زه مهدي یم. مولیانو چې راونیوو نو ما پسې راغی وی چې هله خلاصوه مې مالته مهدي سه وی هلاسې څه اسمان کې راته پړک پړک کېده. نو ما خیال وکړو چې زه یو خدا یاد لرئ چې امی سړی بزرګ کېږي نه. خیال دی راغی یو بادشاہ تپوس وکړو خپل وزیر اعظم نه چې د دې طالبانو رتبه ډېره ده او که د دې پیرانو رتبه ډېره ده؟ هغه وی چې د طالبانو رتبه ډېره ده. هغه وی د پیرانو دومره مریدان او لاسونه ښه د ښکلی. ویل راځه د شپې تلی دی یو پیر ناست دی په کوټګۍ کې دروازه یې ټکولې. څوک بادشاہ او وزیر دی. ویزه جبرائیل علیہ السلام هم خدای پاک وی چې نوره خواري مکوه بس هم رسول رتبه ته تسپې هلته لړه کې ویل جبرائیل دومره لیټ شوې بیړه مې غرقه شوه په وظیفو کولو به دوی ته تښتېدلي. بادشاہ ته ویلو دي لیدو راځه اوس تلی دی د شپې کتاب طالب لګیا دی د شرشمو تیلو ډیوه یې بله کړې ده او ورته کتاب ګوري. پخوا به طالبانو د شرشمو تیلو ډیوې ته کتاب کتو. اوس طالبان د بجلی راټ تم د شپې نه ګوري. ټوله شپه مجلسونه دي او
تما کرا رازا او غوړی شکر خورا زتا کرا درځاو زمبای زمبای بکیږي ګرځي را ګرځي به کتابونه نه ګوري او نه یو ملاقاتي د شرشمو د تیلو د ستورو پرانا به طالبانو کتابونه کته د ستورو پرانا د سپوږمۍ پرانا به کتابونه کته زمونږ یو استاد هغه په دیوبند کې یو هندو داغه پاټای کې بډیوا بلیدا نو د دروازې په چون کې بچانور رڼا راوتا نو ما به د کتاب کرخاغه ته مخامخ کړی و او په دې چل به مې مطالعه کوله د هندو دا ټای د دروازې د چون رڼا ته به ما کتاب کتو د شپې خیال راغی راشي اوسلوی مدرس ته سلم او قاضی او صدرا او شری چغمونی او میر زاهد مولا جلال دال ولی تاسو خیال را نارز میں دا عزیزانو چې خبره اسی وګدوم نه څه خبره میکوله طالب لورل کتاب ګوري چې کتاب ګوري دروازه او ټکوله سوکه او وزیر اعظم ورته وی چې جبرائیل علیہ السلام خدای پاک وی چې خواري مکوا همدسه بده ملاکم ول خودرګه چې لکستړي مشي در سره حکم کوتک ته لاس کړي طالب کوتک پلاس ور پسې راوته دی بادشاہ مخ کې او وزیر اعظم ور پسې پمنډو تیزان خلاص کړي دی او درګه ول ستا پلان دامان کړي دا جبرائیل دومره خوار دی چې ما پسې راځي جبرائیل راتله خو دنیا ته ختم شي دي چې نبوت ختم دی جبرائیل راتلم ختم شي مال جبرائیل راځي وزیر اعظم ویلي بادشاہ ته چې ودلی دا رتبه د دوه چته ده چې علم دی ور سره رتبه دا هغه خرو چته نه و چته سپیل تلړه کړي او ول چې دومره لیټ شوه زما خو په وظیفو کولو بیړه تباش نو کې به علم نه توان خدا را شناخت به علم خدای نه پیژندې کیږي اول بخپل خدای پیژنې نو بیا به بل تخه اول تاسو په ایمان وای خلک یې نیکان یې که یو سره در نه دا تاسو کی چې ماته د خدای په وجود دلیل وای د خدای په وجود دلیل وای تاسو به څه وایي ماته د الله په یووالي دلیل وای چې الله ولی یو دی دوه ولی نه دي درې ولی نه دي تاسو به څه وایي دنیا کې الله مونږ ته ځان ولی نه خي تاسو به څه وایي د دنیا په امور خو ډېر خپوي څوک د برزنیف خورای دی څوک د جناسه خورای دی څوک د بنظیر پر کټه دی څوک سده څوک سده لیکن کدین لرا ولی چې د الله په وجود دلیل وای ته وګوره چې د پاکستان الله اړه غړې کړې دي څوک خو دې راټینګ دیکي ها پیپل پارټي ټوپو نوال جمهوریت ته اوس ته یو صوبه په یو منډي وای بل صوبه ته په بل منډي وای بل ته په بل منډي وای منبرانو حساب منډي لګیدلې د غیان او د میخو غوندې سوداګانی کی راټینګ خو دې کی الله چې کوم ملک نه یو د کرم په نظر ورته نه کتلې زما د خدای په ذات قسمی کدا قوم راټینګ او بیا دا به زميره قوم دا پروټه خرڅېدو په چایو خرڅېدو او په 10 روپۍ خرڅېدو زمون خزي په 10 روپۍ په پولینګ سټیشنونو کې خرڅې شي په 10 روپۍ دا به زميره قوم نو سو پورې چې دا ملک تا الله د کرم په نظر کتلی نه ترغه پورې دا ملک بنی آدم نشي راټینګولې نو دعا وکړي چې الله دې ورته د کرم په نظر وګوري کینی دا ملک تبا کیږي دا غر کیږي د هلاک او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی تاسو وګورئ نن سال دې زمون سال دې جلوس باسي سو کوئی الا ټیکس لګي سو کوئی د بجلی بل زیات راغلی سو کوئی انکم ټیکس دی سو کوئی پلانټ یو سلس کسان به نظیر ځان سره بوتلی دي یو سلس امریکای ته د یو سلس کسانو ضرورت یو او ته سربرای مملکت وي ته به تللی وي هغې سره به مشورې کړې وي صدر بوش ته که برش ته ته به تللی وي برش سره به دې خبرې اترې کړې وي بس ټیک ده 110 کسان بیا زمونږ د دې صوبې چیف منسټر هم بوتلی د ده څه کار والته دغه
نخری به پلارم کولی. دلته نه صوبه سرحد نه یو وزیر بوتلو چې هغه وزیر وګورئ چې وی ګورئ نو که خیالم کړی دغه سمسری نه سمسری دا پادیرو کې چې ګرځي پیژنئ هغه سمسره وه. نو هغه وخت کې ما وی چې د لوی ظلم وکړو چې دا سمسره بوتلې وه. د چین خلک به وایي چې د صوبه سرحد داسې پلیت مخونه دي لکه دا د چې دا کیسې به پلارم کولې. انجام یې څه شو؟ ملک تحمل نشي کولی د اخراجاتو او تاسو پرې ایښي دي. ټیکس بالکل څه نه دي شوي، څه نه دي شوي. په کورونو ټیکس چې ولګي غریب له زور نه ورځي. بجلی چې ګرانه شو غریب له زور نه ورځي. ټلیفون بل چې ګران شو غریب له زور نه ورځي. نن بجلی دا غریب د پکی لاندې نشي کنه. یو پکی چلی په 800 روپۍ بل راشي. کچاله ورشي چاله کا بل 800 روپۍ زا داخل کا کلی بجلی ته کټ کړي. دا خو چې ته زا او زم ها او را پادې سوم او د غوګونو ته د لخته ونیسم او دومره دا غوګونه در باندې وپرسم چې ته دې لپاره ناستې چې ته به ما سره په سمه خوله خبرې هم نه کوې. دا خدای رانیولي یې غلطې فیصلې په ملک کې کړي دي. الله رانیولي یې، الله رانیولي یې. کچرو چپړاسیان تاسو سره سمه خبره نه کوي. په تاڼه کې سپۍ تاله ټېلې در کوي، په دفتر کې چپړاسي تاله ټېلې در کوي، په درخواست تاسو غور نه کوي. غلطې فیصلې هم کړي دي، انجام بخپل ګوري. نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوشي او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی. علماء وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه. نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طی شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلې وي او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه. په دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفاعین بهر کوي. که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها. دا زمکه چې دا بخپل دفاعین ټول بهر راو غورځي او ځان به صفا کی. زمکه کې چې صد دفاعین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې دا به ټول بهر راو غورځي. روایاتو کې راځي چې څو وخت کې د دې زمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به رواني. ملایکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای به دا هغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. اوس خپلو لاسونو خپلو خپو ته کتل پکار دي چې اسنه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته. زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نه ځي. ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي. دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته. بله ډله به راپاسي
چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبه به د خلې نه بار روزي. یا الله دا سوق دي و بداغه خلق ده چې په دې خلای چرته حلال نو خورلی او دې خېټه ته حلال نو تلی د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چر پاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبه به د خلې نه باروز. نن وګور هر سړی آرام خور دی په دې ملک تاسو کا نظر اوس غلا وای نو علال خواره به درته هغه خلق هم ښکار نشي. هغه خلق چا 15 زره تسبیح ور سره او په خلوتونو کې ناس دي زکه دا وی خوراکم چې ده زمون ګټه ده. نو مون خو یو مردار خواره د شراب تجارت مون کو اغوی لاغه پیسې په شکرانه کې ورکو. د هیروین او د پودرو تجارت مونږه کو اغوی لاغه پیسې په نظرانه کې ورکو. غلا او ډاکا مونږه کو اغوی لاغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو. نو حلال خواره هغه خلق هم نه دي. په جمعتونو کې چې کوم حضرات ناس دي د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده. نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده. نو لا محاله دا هم غریبان حرام خوار دي. زدا تپوس کولې شم چې لکه ستا د کوره وظیفه رااله دا د پس ګټلې ده دا د کم ځای نه راوړې ستا د کوره ترکاری رااله دا د کم ځای نه پخ کړې ده زدا تپوس کولې. نو عرض مې دا او عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت پر ورځ مکه مونږه بار را غورځي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې بم د خلې نه وځي. بل ډله برا پاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خخکړی به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې. یا الله دا سوق دي و بدا هغه خلق ده چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کولو. د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغه نو منځ به نه کولو. نو چې کم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چې به د خنزیر په شکل کې. الله دې امان راکړي. بل ډله به راپاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاخونه به د غوی د خکرونو نه زیات لوی وي. په داسې خبيث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله راپاسي. یا الله دا سوق دي و بدا هغه خلق ده چې په دې خله به دوه مسلمانان جنگول په دې خله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي بل به کوه په دې خله کنستو دوه به په جنگول دوه به په جنگ کړو د به تماشا کوله. نو دې خله ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاسي. بیا نظر اوس غلاوای تاسو چې زمون خله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دو جنگول خو زمون د غس لاس کار دی دا زمون ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بل ډله برا پاسي چې دا هغه ډلې مخه ته بورډ لګېدلې بورډ به لګېدلې او په بورډ د پاسه به لیکلي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخه ته لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبه رئیس دي هغه دلته یو جلوس تیرې دوه ترکانانو جلوس رئیس ته هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدل لو کتبه مطبوع لیکلې مال جلوس چاته وباسي
تاسو خود خپل لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي، د بجای او ښځه وه، نو هغې به هر کار وران کولو، هر کار به یې ورانو او نامه یې بجای وه. نو چا مالکه تې ډېره تنګه شوه، نو هر وخت به یې ورته فټ ایمون حالت آخر کې ورته ویل په فټ ایمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي. په فټ ایمون حالت بجای نه شرمېږي، سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي. نو تاسو د خپل لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی. د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس دی چې په توده طبقې خو کې نه پرتګیستني او دا سنبه هم داسې چس ناري کی اوم بهم ستاسو په خبره څوک غور ونه کی. وای لګیا اوسه چاته وای دا د بجای رونه دي. که وای ورته څو جمعې وشوې چې تاسو دې جومات ته راځئ او اوبه پکې نه وي، څو جمعې وشوې اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جومات کې 3 جمعې وشوې چې اوبه نه وي، خلق بیا اودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لږه خولم لري جبم لري شورم اچولی شي. نو چې د ما جومات سره دا حال دی، نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای مل شي چې اسلام سره به څه حال کړي. اسلام څه کوي؟ د ښځو هم خدای مل شه، د ښځو د لوڼو هم خدای مل شه. که په رڼا ورځ ستاسو لوڼو په بل لاس وانه چولو او درته یې ونه وی چې پلاره کړتو نه کې زمونږ باچایي ده، نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کلو. لوڼې به راټینګې نه کوي، لوڼې دا زړې ښځې دي، دا به درته وایي چې ځه چیچړه طلاق مې کړې. دا زړې ستاسو چې دا تاسو کړي دي. اوس خپل ځان چې په خپله په چاکو ووهې، نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه. نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی، د زړه بې اطمیناني، د زړه بې چیني، الله دې امان راکړي. دا ستا ملک دی، ملک وبوړي د کمیټه ایس ډي او ورته ناراضي او ورسیر ورته ناراضي، ملک وبوړي. دانن 3 جمعې وشوې د بالا ماڼۍ ته د دې میر کار نو چې راغلی دی چې دلته اوبه ولې نشته، د ده کار نو. ایس ډي اوګان راغلی وی، انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته، د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی. پرون مې یو انجینیر ته ټلیفون وکړم، مالا لنډی په روډم کندې که نستی دي، ویلې جي میټیریل نشته. میټیریل پیژنئ؟ د سیمټو یو 2 تختې نشته چې لاندې پاسوري کېدي او کنده ټپک، تختې نشته. نو ډېرې ښې دي، ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي، دا پل مات شي. مونږ څه کار دی؟ مونږ وایو اشنا له پند ورکا، او چې پند نه د شګې پند ور په سر کا چې ورمېږي مات شي. اشنا له پند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر. یو سړی کار نه کوي، یو سړی چواړیان دي. چواړي ته ووایه چې دا نالی وایه کنه، دروغه ته ووایه د هلکه د علاقه وایه کنه، ماشکی ته وایه کنه. د کمیټای په لیست باندې 2000 کسان تنخواه اخلي، 2000 او په موقع باندې کار کولو والا 1500 کسان، 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکی سلیمان نه تر لوی سلیمانه پورې ټوله تقسیمیږي. بیا دا په ټیوبویلونو باندې چې کوم اپریټران لګولي دي، دا د کونسلرانو پر کټیان دي، دا ممبران نه دي، کونسلران. کله نه چې دا د بی ډي سیستم
صدر ایوب دے خدای په خړ سیلاب یوړې کیا قبرې چې دا د بی ډي سسٹم د رئیس دی د ملک بیړه تباه ده. هر یو د ټیوبویل اپریټر چې دی د کونسلر پر کټی دی. زمونږ د باغوانانو ډیری اپریټران چې دي دوه ورځې نه وي یو سبزی والا دی هغه راشي مشین چالو کی چې ټیوبویل وسوځي هاي د کور وران شه کور د تباه او برباد شه. تا چرې اچانک چیک کړي دي د اپریټران چې په ډیوټۍ موجود شته که نشته؟ نو په ډیوټۍ چیکنګ خو به هغه سړی وکړي چې هغه د خپلې خېټې درک پسې نه ګرځي. هسې ما ته وګورئ په دې پټو کې خو به م غواګانې میخې ګډې چیلۍ دا خو به م لیدلي چې سریږي که نه په نور څه خو نه پوهېږئ هسې ماکوان غوندې یئ په خبره پوهېږئ نه دومره خو به م لیدلي چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلۍ دا سریږي. نو چې دوی په دې ګیا خوله ورښکته کړي نو د خپلې خېټې په غم کې که بلې چیلۍ ته وایي چې راشه ته م وخوره لږه یعنی یو څاروی بل څاروي ته وایي چې راشه ته م لږه وخوره دومره خو پوهېږئ. نو دا د ګډې او د چیلۍ بچي دي. دوی چې دفترو ته راشي نو خپله خور کې سپېږمې دننه کړي چې ځان له مې څه پیدا کړی نو هغه ټیوبویل به چیک کوي او وختي راته یو سړی وایي جي فایر برګیډ ته ټلیفون وکړه چې لاری راشي. مال زما څه کار دی ما څه کار دی چې زه ورته ټلیفون کوم؟ دا د هغوی فرض نه دي چې دې علاقه کې اوبه نشته ښځې د شپې تر 2 بجو پورې اوبه ډکوي؟ زما څه کار دی؟ دا خو به هله کېږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړي ته ورکي او ورشي کمیټۍ ته او دا غټ غټ راوباسې راوی باسې او د سرمنې خمچین در سرئ او دې غوږونو ته یې ورته ونیسې چې ودرېږه. دا غوږونه پې دومره وپړسې چې ته دې دپاره چې ته به ناستې د تارپیټو غوندې صرف په دفتر کې ته به علاقه نه چک کې. هر علاقه کټکولیان وګورئ برتي کړي دي کټکولیان دا غریبان ما ته ګورئ ما ته اوس یې اوبه راوړې ورشئ که د چا اودس نه نه شرمېدلی عمل ګورئ کېنئ څه ویرېدئ خدایه کولیان دي. یعنې 3 میاشتې وشوې چې زمونږ د علاقې ویڼی دا ډکې اوبه په کورونو وراوړي هلکه دا ویڼی دغه کوي ورشي هسې داسې بیلچه کې یې راولي او په دې غاړه یې کېږي هغه بیا څوک وړي نه چې کېږي چې وچي بیا ویڼی ته ورغړي. بیا واوره کټکولیان برتی دي تنخواه اخیستې کېږي او په موقع کټکولي شته نه. ټول ملک داسې فراډ او دوکه ده ټول ملک. نو زما عزیزانو دا ملک به څه راټینګېږي؟ دا ملک به څه ټینګېږي چې کوم ملک کې د بېایمانۍ او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک به څه راټینګېږي؟ ملک خو به هغه راټینګېږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپله ډیوټي وکړي هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وکړي. مونږ کې ایمانداري نشته. بله ورځ راته چا وی چې مولانا صاحب ایمانداري د ملک نه والوته دا مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندي لري مال دغو له د خدای د ټولو نه مخکې مرض راوړي. هغوی هم چې دی په ونډو عادت شوي وو ونډې ورته حکومت چې نه کوي مخالفي چې وی کی صفت یې کوي